أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 مطالعہ مجھے کو. سورہ توبہ بنیادی طور باندې مکمل یو جهادي صورت تا او دا هغه خلکو ته بیان کیږي چې چا الریډي ایمان راوړی دا، الله منی، الله باندې ایمان دا، اوس هغه ته مزید هغه تیاری کیږي، مزید دی هغه تیاری کیږي ځکه چې مخکې قیادت د ځمکې د انسانیت دی کوونه ده او د قیادت مقصد دا ده چې اسلامی حکومت مخکې دی بوتونه ده او هغې مقابله کې چې څومره رکاوټونه رسي اور څومره مخالفت رسي، څومره تکلیفات رسي، څومره پریشانۍ رسي، څومره قربانۍ تقاضا کیږي، تقاضا ده په هغې کې ډیمانډ ده، نو هغې دپاره مسلمانان تیروي. فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، ای خلکو چې ایمان مو راوړی. ډېره بنیادي خبره ده او ډېر سخت او تنبیه او ډېر ډرانې والا آیاتونه دي دا، یعنی الرټ والا دي چې مسلمان هوښیار شي چې د په د دنیا زندګۍ کې څه کووني دي او د ده مقصد څه ده. فرمایي چې ای خلکو چې ایمان مو راوړی، یا ایها الذین آمنو، ای خلکو چې ایمان مو راوړی ده، لا تتخذو، مه جوړوئ، لا تتخذو، مه جوړوئ، آباءکم، پلاران، و اخوانکم، او خپل رونه، اولیاء، ملګري، سرپرست، دوستان، ان استحب الکفر علی الایمان، کچری اغی پسند کوي، محبت لري، مینه لري، خیرخواهی لري، نرم رویه لري د کفر دپاره علی الایمان، د ایمان په مقابله کې. دا څه شی دي چې موږ ټرمپ ته سلوټونه کوو، سلامونه کوو؟ دا څه شی دي؟ دا څه شی دي چې موږ هغوی سره دوستانې کوو؟ ان استحب الکفر علی الایمان، کچېرې کفر پسند کوي، دا عرب څه کوي؟ عربو پسند ټول هغه ده، د هغوی معاشره، د هغوی طور طریقې. ان استحب الکفر علی الایمان، د ایمان په مقابله کې کچېرې دی کفر پسندوي، نو بیا دا د تا پلار وي، تا رونه وي، دونه دوستان مه جوړوئ. لا تتخذ، بلکل دو ټوکې لاندې دې کې د دې خبرې نشته چې اونچ نیچ پیچ ته ورکې مخکې منځ کې. جنگ بدر کې عبدالله بن ابی بکر د قریش مکه، مشرکین مکه طرف نه راغلی او جنگ کې شریکو، او بل طرف ته پلار و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه. رو بیا د بدر د بعد هغه ایمان قبول کو. بیا چې کله ایمان قبول کو، نو ایمان قبلونې د بعد هغه یې ویلې چې خپل پلار سره ناسته، اوس منځرس کېږي، د بدر تذکره راغله او د بدر تذکرې کې هغه دا خبره وکړله چې د بدر په میدان کې څو ځلې ته د ما
تلوار لاندې نشانې کې رغلی وي، خو ما خپل تلوار رخ به واړولو. پلار ورته یې چې ویلې دې واړولو، وی چې بھئی پلار مو وی که نه، خو چې مخې ته راتلې پلار مو اوس پلار باندې زه څنګه تلوار وچلاو. اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کومه خبره کوي دا بالکل یو لکیره ده، دا یو قانون ده، دا بالکل دو ټوک فیصله ده. هغه جواب کې څه ورته یي چې ای بچیا کفر کې کچا وختی، قسم مو دې په خدای که د ما توري لاندې ته راغلی، قسم د که نه ما د توري مخ اړولی وی، ما توري لاندې ته راغلی، قسم د که نه ما مخ اړولی، ته کفر کې کچا وختی. نو دا د اسلام او د ایمان تقاضا دا ده. هغه نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطى لله فقد استكمل الايمان او كما قال. چې ایمان د الله مکمل دی، چې تا مینه محبت، تا دوستی، تا دویر کون، تا ویر سرون، تا تعلقات، تا هر شی دی الله په بنیاد باندې راشي، بیا د ایمان الله مکمل کړي. د زمغه خبره کیږي دا بالکل د چې رشتہ ویلي دا ویلي داسې کیږي چې اوس د دغه چې د نوی مسلمان شوی فتح مکه کې یا دا نه مخکې هم ځکه چې فتح مکه کې بدري صحابین یو مسټیک شو، هغې رسی تذکره مخکې یو مسټیک شو، خپل رشته دارانو بچ کونې دپاره کفار مکه ته مشرکین مکه ته د نبی صلی الله علیه وسلم تیاری تذکره استولی وه چې تیاری کوي، ځان سنبال کوي. نو چې هغه پوښتنه وکړه هغه ورته چې بھئی ما هغه د رشته دارانو ما چې دی باندې احسان راشي چې ما رشته دارانو سره خیال وکړي. دلته د رشته دارۍ څه چې د پلار او د رور رشته کټ شه، ان استحب الکفر علی الایمان، که چېرې هغه کفر پسندوي د ایمان په مقابلې کې نه د تا د پلار ده، نه د رور ده، نه د عزیز ده. اوس مخکې دا نه هم سختې خبرې دي، فرمایي ومن یتولهم منکم، تاسو کې چې څوک دغسې وي یعنې د هغوی رجوع دغه طرف ته وي، د ایمان خبره ورستو پرېږدي او کفر طرف ته دا رجوع وي، کفر نه ډریږي، کفر سره رشته داري ده، کفر سره تعلقات دي، کفر سره لین دین ده، کفر سره غرض ده، کفر سره دنیا لالچ ده. لکه دغه د ټولې موږ وله دغه دي که نه چې بیا خو ما کرسۍ نه بچ کېږي، د اقتدار دی ته په دغه بنیاد میلاویږي، هغوی ورسره سپورټ کوي، ځکه د دوی تمام محبتونه، دوی تمام تعلقات دو ټوک نه دري چې بالکل سیده ودري. لکه وی ودرېدو هغه خامنه‌ای د ایران هغه هم جو کوکې دا شو که نه، هغه ورته ویلي چې بس صحیح ده حکومت ما سره پرېږده، هغه دغسې کو شو، هغه مرګ قبول کو، شهیدي ځان مرګ یې قبول کو، خپل خاندان یې کړو. دغه حماس وله وګوره، خپل خاندانونه 64 65 کسان، اسماعیل هنیه 65 کسان د دې کورنۍ لړلو، مګر ټیټ نه شو، کفر ته ټیټ نه شو. دسه کې مغه خبره ده، ځکه دو ټوک دم دغه خبرې دلته د جهاد د آخري مرحلې خبرې دي چې رشته داري نشته، پلار سره تعلق نشته، رونو سره تعلق نشته. نستحب الکفر علی الایمان، که چېرې هغه کفر علی الایمان، که چېرې هغه کفر پسندوي د ایمان په مقابلې کې. موږ وایو چېرې ټیک خبره ده، اوس څرنګه وکړو دا ته ما ته وایې په د ملک پړسي قتل بدلې کې قتل د قرآن یا پړسي څه کوي، چا ویر کړي ده نه ویر کوي، ویلې چې هغه ورته نه به کوئ، زه چا نه لاس کټ شوی نه به کوئ، دا لاسونه کټ کول خو ټیک کار نه ده، لہذا غلن ډېر دي، قتلان ډېرېږي ریس په ریس. الله دې موږ ته اصلاح کوونې کوشش راکړي. ویلې چې دا هغوی ورته ویلي دي، بار نه ورته ویلي چې نه دا کار به نه کوئ، دا ټیک نه ده، انسانیت و دته انسانیت نه دی. چې هلته کې 164 167 دي که 174 بچی باندې بمبري ولځې کړي ده. بیا د حماس دغه فلسطینو هغه وړه وړه بچي یا کورونه څنګه تباه برباد کړه، د انسانیت دی ته نه شي لیدای. ان استحب الکفر، بیا هم دغو سره دغه کفر پسندوي، موږ مسلمانان رونه، موږ مسلمانان حکمران، بیا دغو سره دغه تعلقات صحیح. دا اوس دا آیات چاته ده 24 غنټې تلاوت کوي، درې ځلې ورژو کې په 10 ځلې به ختمونه کړي وي، ختمونه چې څوک یې غوته مال ویر کې غوته میټیانې ویر واستوي، کپړې ویر واستوي، مګر دا آیات باندې څومره عمل ده. ان استحب الکفر علی الایمان، ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم، تاسو کې چې څوک داسې کوي فاولئک هم الظالمون، دا ظالم ده. دلته ظالم صرف دا نه ده چې چا سره ظلم وکړي بس وایي چې چلو مسلمان خو ظلم وشو ګناه مو وکړه، نه، دا ظلم چې ده دا بله ده.
اولئک هم الظالمون. دا هغه تیری دي، دا هغه جهالت ته، دا هغه کفر رویه ده، همدغه ظالمان دي چې دا څوک وي دا دې کوي که نه عمرې دا دې کوي که نه چې الله یو ده یهی خولې باندې. قل دی ته وایه اوس مخکې ډېر سخت آیات ته نبي صلی الله علیه وسلم ته چې نبي صلی الله علیه وسلم قل دی ته وایه ان کان اباؤکم کچری وي تاسو ته خپل پلاران و ابناؤکم تاسو اولاد و اخوانکم تاسو رونه و ازواجکم تاسو ښځې یا تاسو خوندان ازواج ښځې ته یایي خوند ته یایي و ازواجکم و عشیرتکم و د تاسو قربا رشته داران عزیزان ترونه تربونه عزیزان خاندان و اموال اقترفتموها و هغه مال چې تا ګټلی ده تا را ګرد کړی ده و تجارت و هغه تجارت تخشون کساده چې د هغې کسد بزرۍ خطره ده یعنی نقصان خطره ده تا ته هغه تجارت ته لاندې تلنو خطره ده. دوبۍ یو سړي سره ما خبره کوله یاره دوبۍ جزیرو کې د شراب ویلي دي او د دوبۍ کې شراب په هوټلو کې یار دا تجارت معامله ده دا د معیشت مسله ده دې کې ایمان او د دین څه خبره ده دا کې موږ خو نه څه نه حالانکه چې ته په عمل کې عام شي خو بس به څه کنه خیر خلک وټولي شي او عام دا شیونه نه هغه د الله عذاب ده ور باندې. وتجارت تخشون کسادها او دغه تجارتونه چې تاسو کوم روان کړي دي د دې لاندې تلنې کسد بزرۍ خطره وي تا ته و مساکنو تردونها او هغه کورونه چې تاسو ډېر مینه کوئ ورسره تاسو هغه کورونه چې تاسو ته پسند دي احب الیکم تاسو هغه دوسره مینه کې دا څومره تذکره اچوشه پلاران اولاد رونه ښځه خوند رشته داران مال تجارت و مساکن تردونه هغه کورونه چې تاسو باندې ډېر ګران دي تاسو ډېر سکون سره احب الیکم تاسو باندې ګران وي من الله و رسوله دی الله او د رسول په مقابله کې و جهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله د تاسو ته زیات دي زه خو جهاد ټکم څوک نه کوي لمبے لمبے چلی ضرور پخو لمبے لمبے ذکر اسکار ضرور کو قرآنونه دمره ډېر مو ختم کړو په روژو کې او دا ټول کارونه کوو خو جهاد تذکره نشته فی سبیل لاس مو نوي چتیږي د ایران په حق کې لاس مو نوي چتیږي د فلسطین په حق کې لاس مو نوي چتیږي د کشمیر په حق کې و جهاد فی سبیله جهاد نه تاسو ته دا زیات ګران وي تاسو ته دا زیات ګرانی فتربصوا به انتظار وکئ هیڅ شي دې خبره حتی یاتی الله بامری چې الله خپل فیصله تاسو په باب کې وکړي. څه فیصله ده نن موږ پریشان ویلیو مهنګای موږ پریشان کړیو بجلی دې موږ نشته ده ګیس دې موږ نشته وي امن موږ نشته ده هر طرف ته بیروزګاری ده هر طرف ته بدامني ده هر طرف ته نشیان ریس پر زیاتیږي هر طرف ته غلی ریس پر زیاتیږي بے انصافي ده ظلم ده زیاتای ده ټول ورځ مزدوري وکړي ماښام چې راشي هغه مزدوري پوره کېږي نه هغه وړه پرې نشي خستی چیني پرې نشي خستی یو شی پرې خلي بې بل به نشي خستی به علاج نشي کوی علاج مالجان نشي تعلیم خو لرې خبره ده صحت لرې خبره دا ټول شیونه حتی یاد دا څه شی دی دا د الله عذاب ده حتی یاتی الله بامره چې تاسو باب کې دی الله فیصله انتظار وکړي د دې خبرې والله لا يهدي القوم الفاسقين یاد وساتئ الله یای چې یقینا د کې هیڅ شک نشته چې الله نویر کوي لا يهدي هدایت نویر کوي سیده لار نشي هغه قوم ته چا فاسق وي خلی باندې منی چې او جهاد شته خلی باندې منی چې او فلسطین په حق دي خلی باندې منی چې ایران حق تا خلی باندې منی چې امریکا غلط کوي خو روچتی جنا یا نه आवाज نه وی چتای دعاګانو ته لاس نه وی چتیږي ویلی چې د سوچ او د فکر نشته نو دا څه ده د فاسق چشتي فاسق چې بخلی منی خو عمل پې نه کوي دې ته فاسق یې لہذا الله چې داسې فاسقانو ته به سیده لار نه ملوي الله دې مست قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي او رب کریم اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې مشټولو ته خپل څه چونې توفیق راکړي رب کریم دې آخرت تکلیفاتو نه مو ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کې جهنم نه موسته پولیس رات په لري مستمر مرپلات ته خويندونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہدارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته خپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي علی اله وصحبه بارک وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.